ساس کی شماره زه د جونګړې سسېدو ته ګورم ته د محل په شیشو ساس کی شماره زه د جونګړې سسېدو ته ګورم نو ستا دې نصیب شي محلونه پکې اوسه مدام زما جونګړې ته دعا کوه چې ورانه نه شي ما خو زه به شاک تقریر وکړم خو حاجي صاحب راته وي افتخار لا یاره تقریر لږ ډېر وکړه خیر دی دا زموږ ملګري نه وي راغلي دي چونکې زه تحصیل الله صاحب ته زموږ د تحصیل نوی صدر جوړ شوی دی زموږ جنرال سیکرټري صاحب افتخار علي صاحب هغه او د هغه سره ډېر کې څومره هم کابینه ناصر ټول نه شم یادولی خو د تحصیل په سطح باندې هغه د کابینې چې دا کوم میټینګ راغوښتی دی نو زه په دې باندې دې ته مبارکباد ویم او انشاءالله دا امید ساتو چې پکې شرکت کوو زه اوس د پارټۍ په یو څو خبرو باندې خبرې کول غواړم مونږ اکثر اورو چې د ایمان درجه اولنۍ کمه ده او منځنۍ کمه ده او آخري کمه ده د ایمان اولنۍ درجه دا ده چې ته په معاشره کې یو ظلم ګورې او د هغې ظلم خلاف راوچت شي او د هغې فزیکلي مطلب په لاسونو باندې د هغې مخنیوی وکړي نو دا د ایمان اولنۍ درجه ده او د ایمان منځنۍ درجه دا ده چې که ته د هغې مخنیوی نشي کولی فزیکلی جګړه نشي کولی روډ نشي بلاک کولی او ته راپاسې او د هغې دپاره داسې وسایل جوړ کړي چې بل کس راپاسې یا هغه کم کسان چې راپاسي او د هغې مدد وکړي که دغه هم نشي کولی خو چې یو ظلم کېږي ګناه کېږي او ته دا د ایمان آخري درجه ده چې ته د هغې خلاف په دې زړه کې چې کوم دی بد ووایې نو دا د ایمان آخري درجه ده زمونږ عمران خان چې کله جیل ته لاړو او جیل ته تلو د هغې نه مخکې به یې موږ ته بار بار ټلیفونونه کول مقبول خان منسټر صاحب دا ټول ناست دي هم په هغه میټینګونو کې ناست وو په زوم به میټینګونه کېدل چې خان صاحب به بار بار دا وي چې د دې معاشرې چې کوم زورور خلک دي هغې ما جیل ته رسول غواړي حالانکې هغې ته دا پته ده چې عمران خان نه غل دی نه دو نمبر انسان دی نه منی لانډر دی نه کرمینل دی خو هغې ته دا پته ده چې که دا عمران خان په دې ګراوند موجود وي نو دا به مونږ هغې فیصلو ته نه پرېږدي چې په کومو فیصلو باندې مونږ د پاکستان عوام غلامان جوړوو نو دغه عمران خان به موږ ته بار بار وي چې کله درنه ما ونسي نو تاسو به د ایمان اولنۍ درجه دا ده چې تاسو به روضې او روډونه به بلاک کوئ تاسو به روضې او د ملکان چوک به بلاک کوئ خو مونږ چونکې هغه اولنۍ ورځ باندې هغه د ایمان درجه وښودله خو د هغې نه پس بیا موږ غلي شو د ایمان هغه منځنۍ درجه چې کوم دغه مونږ پرېښودې ده